نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. مسلمانانو ورونو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق یو پیری د حضرت عایشې نه چا تپوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي. هغې ورته وویل قرآن مجید ټول په ټوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. د هغه د ملګرو څنګه اخلاق و راځئ چې نن هغه مطالعه کړو، لږ یې وګورو چې د هغه څنګه اخلاق و د هغه د ملګرو. چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه د کور نه باغیانو محاصره وکړه، هغه په کور کې دی تقریبا 3 ورځې، په 3مه شپه باندې د خپل چت ته راوخوت او د خپل کور نه راوچت شو، د خلکو ته خطاب کوي، یو تقریر ورته کوي د غم نه ډک چې هغه په مشکات کې را نقل شوی دی. هغه تقریر کې ورته 3 خبرې کوي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ما په څه باندې وژنئ، اخر په څه باندې تاسو راغلي زما د کور نه تاو شوي؟ وایي زه خو مسلمان یم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مسلمان دی او دا 3 کارونه وکړي نو ته یې بیا قتلولی شي او د هغه قتل واجب دی. اولنی نمبر کار څه دی؟ حضرت عثمان صاحب ورته وایي هغه مرتد کېدل دی او دین اسلام نه اوړېدل دي. وایي زه مرتد شوی نه یم. او حضرت عثمان صاحب ورته وایي والله مرتدت بعد الاسلام، الله مې دې قسم مې مرتد شوی نه یم، د دین اسلام نه نه یم تللی. ګورې دین اسلام مې نه دی پرېښودی. 2مه خبره ورته څه کوي؟ 3مه خبره هغه ورته دا کوي، وایي 2م هغه سړي قتل واجب دی. رسول الله مبارک فرمایي چې هغه په ناحقه باندې قتل وکړي، بل سړی په خطا کې قتل کړي یا په ناحقه باندې قتل وکړي، نو دغه سړي قتل چې دی هغه واجب دی. هغه ورته وایي والله ما قتلت نفسا، په الله مې د قسم مې ما ګورې څوک نه دی قتل کړی. حضرت عثمان صاحب ورته وایي او د جړا نه ډک تقریر کوي. ګورئ مسلمانان ورونو، 3مه خبره ورته څه کوي؟ وایي د هغه سړي مرګ په دین اسلام کې هغه واجب دی چې هغه بوډای او هغه زیناکار وي، زنا کوي. او حضرت عثمان صاحب ورته بیا فرمایي والله ما زنیت فی جاهلیت ولا فی الاسلام. ورې په الله مې دې قسم وي، د الله رب العالمین په نوم مې دې قسم وي چې نه ما په جاهلیت کې زنا کړله او نه مې په اسلام کې زنا کړله. او د حضرت عثمان صاحب دا 3 خبرې وکړلې. د خلفای راشدینو خو دغه اخلاق دي، زما د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو دغه اخلاق دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی وشوله او جبریل امین ورته وحی راوړله چې اقرأ باسم ربک الذی، پیغمبر اسلام کور ته راغی، ډېر زیات په یره کې دی. حضرت خدیجه الکبرا ته وایي خپلې ښځې ته، خپلې بیبي ته وایي زملوني زملوني، په ما باندې صادر راخور کړه، صادر را باندې راخور کړه. ډېره یخني پرې راغلې وه، ډېره زیاته، ځکه چې د نبوت بوج یې په دې ولو باندې راغلی. مسلمانانو ورونو، نو بیا ورته څه فرمایي؟ په دې ځای کې د حضرت خدیجه الکبرا د الفاظ دا کتابونو را نقل کړي، تاریخ را نقل کړي دي چې د ښځې مقام څه دی په دین اسلام کې. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې لقد خشیت علی نفسي، زه په خپل ځان باندې یریږم. ګورې دا په ذهن کې چېرته را نه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یریده د پیغمبرۍ نه، دا داسې نه یریده. د ټولو نه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځان باندې ایمان راوړی. دا ورته پته لګېدلې وه چې الله رب العالمین ماله نبوت را کړی. ویل په دې وجه باندې یریږم چې دا ظلم دی، دا تورتمونه دي، یو طرف ته هم تیاري دي د کفر، بل طرف ته هم تیاري دي، او په دې کې زه یوازې الله رب العالمین زه چناو کړم، زه به دې خلکو ته د دین اسلام پیغام څنګه رسوم. نو دغه شانتې وایي چې لقد خشیتو علی نفسه، ځکه یې داسې وویل. بیا ورته په دې ځای کې حضرت خدیجه الکبرا هغه یو څو الفاظ استعمالوي، یو څو خبرې ورته کوي، وایي الله رب العالمین به تا چرته هم نه ضایع کوي. څه ورته وایي؟ انک لتصل الرحمه، بېشکه ته خو رشته داري پالې، ته خو رشته داري پالونکی، الله رب العالمین به څنګه تا ضایع کړي؟ الله به څنګه تا، الله ته چرته هم نشي ضایع کولی. حضرت خدیجه الکبرا ورته دا تسلي ورکوي، دا ښایسته الفاظ ورته استعمالوي. په رشته دارۍ کې ګورئ مسلمانانو نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کتابونه د ابن اسحاق نه راوالې، سیرت ابن هشام، ټول دغه کتابونه چې کله راوالې او د الرحیق المختوم محمد عربي دا ټول کتابونه راوالې، دا الفاظ به ته پکې میلاویږي انک لتصل الرحمه، چې ته خو رشته داري پالونکی یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې هم رشته داري پاللې ده، وروسته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زور په دې باندې ورکړی دی.
بیا ورته څه فرمایي؟ بیا ورته دا فرمایي وایي ته خو د میلمنو قدر کې، ته خو خلکو له میلمستیا ورکې، څوک چې راشي در کره ته خالی لاس نه لیږې، ته هغه قدر کې، نو الله به څنګه تا ضایع کي. او دریم نمبر خبره ورته کوي، ډېره ښایسته خبره ورته کوي، وتکسب المعدومه، او ته د خلکو دپاره کسب کې، د چا په کور کې چې رزق نه وي ته ځې د هغوی دپاره په بازارونو کې مزدوري کوې، ته ځې د هغوی دپاره مزدوري کوې په بازار کې، ته ځې د هغوی دپاره کار کسب کې، هغوی له پې رزق راوړې. او یو بله خبره ورته کوي، د مسافرو امداد کې. یو پیر رسول الله مبارک مسلمانانو روان دی، یو بوډۍ وله مخې له ورله غوټه وه سره ده په لاس کې. رسول الله مبارک دې دا غوټه واخیستله، چې کله دې دا غوټه واخیستله نو دا بوډۍ چې کله روانه ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دې سره روان دی، رسول الله مبارک دې تپوس کوي ولې خیر خو دی د څه د وجې نه ځې؟ هغه ورته وایي یو کس راغلی دی د هغه د وجې نه ځم زموږ په دې علاقه باندې، هغه دا دعوه کوي زموږ بوتانو د دروغجن وایي، او د یو رب دعوه کوي، د پیغمبرۍ دعوه کوي، زموږ بوتانو ته کنځلې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره په لاره باندې خاموش روان دی. او چې کله د بوډۍ هغه بوډۍ کم زګین ته تلله او هغه زګین یې راورسېد، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه غوټه دا کم لټاکه چې د هغه بوډۍ وه هغه یې ورسره کېښود او لاړ په هغه زګین کې واپس کېده تي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته چې د کم نوجوان د وجې نه ځې چېرته هغه خو به زه نه یم په دغه زګین کې، وایي دغه نوجوان زه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د چا د وجې نه ته چې دا کلي نه ځې، د دې ښار نه ځې، په دغه زګین کې دغه بوډۍ په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي مسلمانانو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلی چې د الله نبی په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مرګري کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا خو زما د نبی اخلاق و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق و. ده راځئ مسلمانانو دغه اخلاق خپل کو، دغه په ځان کې راولو، دا په خپله زندګۍ کې راولو. دا به څنګه راځي؟ دا په دې باندې نه راځي چې بل ته بیان کو، دا په دې باندې راځي چې دا په خپله زندګۍ کې راولو چې کله ته کوشش شروع کړې الله رب العالمین ستا محنت دا رایګانه بوزي، الله به ستا محنت دا محنت چې دا کومه کې دا به یو ورځ رنګ راوړي او الله رب العالمین به تعالی یو لوی مقام درکوي. الله رب العالمین دې په دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. په اخره کې د ټولو مسلمانانو وروڼو دا یو ریکویسټ دی، دا درخواست دی چې څومره مسلمانان دا ویډیو ګوري، ستاسو د یو کلیک د وجې نه، ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه څه پته لګي د چا زندګي بدله شي. په دې باندې نه ام بي خرچه کیږي، نه پې پیسې لګي، صرف او صرف یو کلیک دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بچاته ورسي، د رسول الله د الله رب العالمین د پاک کلام یو آیت بچاته ورسي، څه پته لګي هغه پې عمل وکړي، دا ستاسو دپاره صدقه جاریه ده. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.